نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم. محترم سامعين، ستاسو د وړاندې نن یو بهترینه واقعه چې کوم دی ذکر کوم، هغه واقعه د طلاق متعلق ده، خو ډېره بهترینه ده. قاضي ابو بکر ابن عربي رحمه الله فرمایي، وایي چې کله منصور بادشاه د بغداد خلیفو، نو په هغه وخت کې یو کس په ډېر مینه او محبت کې راغی، نو خپل بیبي ته وایي که چېرې تا د سپوږمۍ نه ښایسته نه یې، نو ته په ما باندې په 3 طلاقو باندې طلاق یې. په دومره ډېر مینه محبت کې د خپل بیبي راغی، نو بیبي خو ویله چې زه خو د سپوږمۍ نه ښایسته نه یم. نو هغه فوراً د خپل خاوند نه پرده شروع کړه. خاوند یم چې کله وروسته په سوچ فکر کې راغی چې ما خو چې څه ویلي دا خو زما ښځه او کور والا خو چې کوم دی د سپوږمۍ نه ښایسته کېدی نه شي، اوس راځه چې زه حل د دې مسلې راوباسم. نو په دغې بادشاه پسې دا لاړو، په منصور بادشاه پسې هغې ته دا واقعه بیان کړه. منصور بادشاه د دغې وخت هغه علما راجمع کړه او دا مسلې ورته وړاندې کړه چې د دې مسلې په باره کې تاسو څه وایئ. نو اکثر علماو خو دغه رای ورکړه چې په ده باندې د ده بیبي طلاقه ده، ځکه چې د ده بیبي خو د سپوږمۍ نه ښایسته نه ده. لیکن یو فقیه عالمو هغه وفرمایل چې نه، د ده بیبي په ده باندې طلاقه نه ده. بادشاه د هغه نه دلیل وغوښتو چې څه دلیل دی په ستا په دې خبره باندې. هغه وفرمایل چې قرآن پاک کې الله رب العزت فرمایي، 13 سپاره سورة التین، لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم. الله رب العزت فرمایي موږ انسان ډېر په ښایسته چې کوم دی قوام کې پیدا کړی دی، انسان لم ډېر ښایسته شکل او صورت ورکړی دی. علما په دې خبره باندې پوهېږي. احسن دا د اسم تفضیل صیغه ده، په دې کې د نورو په مقابله کې زیادتي او زیاده معنی موجوده وي. نو موږ انسان ډېر زیات په ښایسته قوام او شکل کې پیدا کړی دی، د دې وجې نه انسان او د دې بیبي د سپوږمۍ نه هم ښایسته ده. نو په دغې لحاظ سره د بادشاه دا خبره ډېره زیاته خوښه شوه او هم هغه ته وفرمایل چې ځه په تا باندې ستا بیبي چې کوم دی په 3 طلاقو طلاقه نه ده. نو محترمو دغه چې کوم دی دغه فقیه عالم هغه برکت و چې هغه ورته یو ښایسته دلیل پیش کړو. نو ډېره بهترینه او ښایسته واقع ده. الله رب العزت دې موږ له نیک عمل توفیق راکړي او دا بد عمل نه دې وساتي. وما علینا الا البلاغ.